ناغا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل د قران کریم درې آیاتونه دا د درې وخانو نه بهتر دوا آیاتونه دا د قران کریم دا د دوه وخونه بهتر دي یو آیات د یوې وخینه بهتر او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الماهر بالقران مع سفرة کرام بررا هغه سړی چې قران کریم کې ماهر دی دی بداغه پرشتو سره چې کومه پرشتو دا قران کریم لیکل لري لکه سورته عبسه کې راځي بأيدي سفرة کرام بررة دا قران کریم پلاسونو دا عزتمند پرشتو کې یعنی څنګه چې داغه پرشتو عزت ته دغه انسان لبا الله دنیا کې عزت ور کوي آخرت کې به عزت ور کوي چې کم سړی قران کریم کې ماهر دی قران کریم الفاظم خورزي ترجمه خورزي تفسیرم د قران خورزي الماهر بالقران القاری بالقران نه دی ویل چې صرف قاری دی الماهر ویل دی چې قران کې ماهر دی دا بداغه پرشتو سره چې آغا لیکون کی پرشتي دي معنا عزت با الله ورکی نو عزت په قران کریم باندې ملاويږي او پیغمبر علیہ السلام فرمایي والذي يقرأ ويتتعتع فيه هغه سړی چې قران کریم تلاوت کوي او جبه قران کریم کې نخلي نو د پاره فله اجران د پاره دو اجر دي د پاره دو اجر دي یو اجر د ثواب د قران کریم دویم اجر اغا چې د قران کریم لولي او د تبکه مشقت حاصلې کی داغه مشقت د وجنا الله رب العزت د چا اجر نه ضایع کوي نو یو اجر د انسان د تلاوت د ثواب دویم اجر چې دا انسان په دې قران کریم په ویلو کې نخلي د دې تکلیف او مشقت به الله دویم اجر ورکړي نو د حدیث کې د کې ترغیب دی هغه انسانانو ته چې هغه قران کریم کې نخلي مشران دي قران په ځوانه کې نه دی ویلې معشوموالی کې نه دی ویلې ناغدم قران راوالی دې ته دا سوچ نه کوي چې یاره لانکی قاری صاحب سپاره تلاوت کو ما یو رکو یاغه سپاره کو مانی ما سپاره کو ستانی ما سپاره داغه د سپاره برابر دی ولی داغه ته په سپاره باندې چې څومره ثواب ملاويږي هغه ته پنیمه ملاوي تا دو ثواب ملاويږي تا پدې باندې پدې تکلیف باندې یو نیکی ملاويږي